मैं दावत देती हूँ मोहतरम सुभान अली खलील जनरल सेक्रेटरी एमपी को कि वो स्टेज पर आए और 10 पोजीशंस मेडल दें। आप लोगों की क्लैपिंग होनी चाहिए। मोहम्मद साद थर्ड पोजीशन। मोहम्मद साद सेकंड पोजीशन। इकबाल फर्स्ट पोजीशन। Thank you, Mr. Rahman. Dear Amanna, Mr. Rahman. दुआ सिंगरी मशहूर हुई सुभान अली खलील अवामी नेशनल पार्टी और कारकुन क़यम खुददीन अहमद की डिजिटल सरफल तारुफ को हिंदू पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन का पिछला की शुरू करो या ग्लोरियस न्यूट्रल शो द हगीना बस या ज़ोर शो रिसेंटली दावामी नेशनल पार्टी में बरफ़यम खुदा हगी जरा ओचदा सैलाब रागले बचार सदकी रुपागी की मां एश वेलफेयर ट्रस्ट लांदे हो योलस कुली ओकनस्ता हागा खरबता दोबूल शुरू को मोहम्मद अफले की बहुत जो मेहरबान है जनाब रहमान से जनाब रहमान से जनाब रहमान से और जमात खलील यूथ ऑर्गेनाइजेशन पलक पास से जमात मुतखरा वेलफेयर सोसाइटी कायद सलीम रहमान से हास यूनिवर्सिटी से और जमा मकामा बुलालो मर्दमान जमा फैन और जमा बचू सलीम रहमान से दलीसी का इकरा बुनियाद खेले जगह तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर की काफिरान ये गुण होगा और बहरी की दाफे सलोगा कि नऊज़ु बिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ करते जो बहरी के आगे वक्त को सरदारान वो अबू जहल होगा तो काफिरान की तरफ दाफे सलोज हुआ बेहतर खबर दादा बहरी की उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फासिदो और हगी हुई चिदा फैसला बजोकम चिकरा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर तरफ रवान शो ची हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ु बिल्लाह द कत्लोले दा इरादो का नबिया हगी
تمخه ته یو صحابي ورنو چې ته خو بهر کور ته رواني او ته په خپل کور کې دا پوزیشن ته معلومه کا چې ستا خور هم اسلام قبول کړی دی د حسینه هغه طرف ته روان شو او د خپل خور کله چې ور ووالو د هغه اوخې په منډه راځي وي چې یاره دا خو عمر دی نو په هغې کې یو صحابي چې هغه د هغې کور ته تللی او قرآن پاک یې ور تلاوت کولو نو هغه په جرتیا سره چې کله سپارې اوچتولې نو په هغې کې یو پته داسې پاتې شوه په هغې باندې قرآن و نو چې کله د عمر رضی الله تعالی عنه خپله خور داسې وواله چې هغه خو له لهان شوه خو هغې ورته وویل چې عمره اخر تر کومه به ته کې زم ستا خور یم د هغې په وخت وینې راماتې وې خو هغې دا ونه ویل ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه هم ستا خور یم چې ته څومره جابر یې نو زه هم د هغه مور او پلار پیداوار یم زه هم دومره جابر یم نو هغې وی چې دا کومه غټه خبره ده مونږ اسلام قبول کړی دی عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې تاسو اوس څه ویل هغه ماته ووایي هغې ورته وویل چې ته اودس وکړه او ته مخلاص وینځه هغې نه پس بیا ته د قرآن دا تلاوت کې بیا هغه صورت طه راواغېستو چونکې د هغې زبان عربي و چې کله هغې عربۍ کې هغه د قرآن پاک ولوستو نو هغه وویل چې واقعي دا دین په سچه دی او زه اسلام قبولوم بیا هغه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په دربار کې شامل شو او هغې اسلام قبول کړو نن په میندوا کې که اقرا ده او په میندوا کې فیض الرحمن د دې بنیاد ایښی دی نو انشاءالله العزیز هغه ورځ لرې نه ده چې د دې میندوا نه به د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پرنګې ښایسته ښایسته نوجوانان د فاطمه غوندې ښایسته ښایسته ماشومان پیدا کېږي نو زه چونکې په افسوس سره دا ځکه ویم چې د دې سیمې سره زما هم تعلق دی زه هم د دې خاورې اوسېدونکی یم مونږ سره که وخت شته نو صرف او صرف د فضولیاتو دپاره وخت شته که مونږ سره پیسې شته خو مونږ سره صرف د فضولیاتو دپاره پیسې شته مونږ سره که پیسې نشته نو د خپل بچي د تربیت او د ایجوکیشن دپاره نشته نو زه د خپلو ملګرو د خپلو وروڼو ته دا خواست کوم د خویندو ته دا خواست کوم چې تاسو سره کومې پیسې دي هغه د بچو په تربیت باندې ولګوئ ځکه چې د ماشوم لومبۍ درسګاه د مور غېږه ده چې کله مور ته ایجوکیشن رسېدلی نو هغه معاشره به په ایجوکیشن باندې کامیاب وي وي د قسمت ګیټۍ مې کونج په کونج پرتې دي کله جوړ چې نه کتار شي بیا به ګورو په دې کې شاعر وایي چې د قسمت ګیټۍ مې کونج په کونج پرتې دي خو لکه مونږ سره خو پیسې شته خو هغه پیسې مونږ صرف او صرف د فضولیاتو دپاره خرج کوو نو زه چونکې په دې موقع باندې د فیض بھائی دپاره به یو شعر ویم وی زندگی شمع کی مانند تو جلاتا ہوں ندیم زندگی شمع کی مانند تو جلاتا ہوں ندیم بت جاؤں گا مگر سحر بھی کر جاؤں گا تیرا مرنا کی مہربانی